دویم قول او دویم جواب دادی چې علامه ابن المنذر وی چې امام ابن عباس چې وی لم یرا ابن عباس بالقراءه للجنوب باسن مراد د قراتنا تلاوت نه دی بلکې قرات الاوراد دی قرات الاوراد دی لکه ابن المنذر لکی وکان ابن عباس یقرأ ورده وکان ابن عباس یقرأ ورده ابن عباس بخپل ورد وی وقال ابن المنذر يقرأ ابن عباس اوراده اوراد د ورد نه دی ورستوي اغستا وظیفه لکه ته خو پیری کنه د چتوز وظیفه کوي ومانا وظیفه دا چې ته روزانه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا استابر دي چې ته سلسله مثلا وای اوس کې ته جنابت کی او تا خپل داویر پورا کړي نو یجوزو من خوې کنه چې تلاوت بین تذکر او دعا ویل شي نو ابن عباس صاحب چې وی جنوب سره ویل شي یا حایزه ویل شي مقصد ته تلاوت نه دی بلکې اوراد دي لکه ته حسبنا الله ونعم الوکیل تا ته چرته پیر مرشد خېلی دي چاله کا سلزل وایا تا خپل ورد پورا کوي حسبنا الله ونعم الوکیل دا خو په نیت تلاوت سره نه دی په نیت ورد سره دی نو ته ورد کول شي دریم قول وکان النبي صلی الله علیه وسلم یذکر الله على كل احیانه او دا استدلال امام بخاری دریم وکا او دا حدیث دی تا ته ان شاء الله مسلم شریف کې راشي 162 نمبر صفحه د مسلم جلد اول چې کان نبی صلی الله علیه وسلم و نبی علیہ السلام یذکر الله علی کل احیانه زیادو به الله پخپلو هر یو وقت خپل کې فی کل احیان هر یو د احیان خپلنا یعنی هر یو وختونو خپلنا یا دهی مانکم ذکر تا علی کل احیانه ای علی کل احیان من الذکر نو مرادن احیان متوارده شو چې احیان متوارده شو نو په دې کې څه اختلاف دی دا خو مونږ وایو کنه علی کل احیان ما پوښي هر هغه وخت مناسبه د ذکر بس معنا دا شو هر هغه وخت مناسبه د ذکر ویل کې په دې کې څه اختلاف دی تو جنابت کی او بیت الخلا ته دی اعوذ بالله بسم الله اعوذ بالله من الخبث دې کې څه ښکار دی اوس ته په جنابت کی او یا خذ حایزه دا او تاسو په گاډي کې نازه دا او ته سفر کوي او سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا دا کو ذکر دی على كل احيانه تاخذ ورته نو لہذا خدا موږ باندې استدلال نشي کېده په موږ باندې دلیل نه دی زموږ دلیل دی موږ وی چې پیغمبر علی السلام یذکر الله على كل احيانه ای احیان مناسبه د ذکر ای احیان متوارده هر هغه حین چې پای کې ذکر دغه مطابق وارد دی ورنه تاسو مخکې حدیث وی آیا سره چراغ نبی علیہ السلام ته سلام وی السلام علیکم نبی علیہ السلام جواب ورنکا حتی ذاب الرجل نظر تیمم کی وعلیکم السلام انی لا احب ان اذکر الله الا على طهر مثلا شو سوشو درې څلورم وقال ام عطیہ كنا نؤمر ان نخرج الحيض ويكبرنا بتكبيرهم ويدعون ام عطیہ وی ومنګه زنانا نؤمرو چې موږ ته امر کې دي شو ان نخرج الحيض چې موږ د کورونا رابار کو حایزه خذي فيكبرنا بتكبيرهم نو دوی فيكبرنا اې د الله عظمت او تکبیر بیان کی بتکبیرهم او موافقت د تکبیر ویلو د رجالو نو دوی د ذکر کی ويدعونا او دوی دعاګانې غواړي نو اصل کی ويدعين شيا وتدعين شي او دوی دعاګانې غواړي امام بخاری وګوره کنه ام یاتی قول ته نه ګوري هغه وی چې مونږ ته د ایام د اخترو کی اجازه او وی به چې د حایزی زنانی هم ځان سره بار کې ایجګا تا
ولی جی د خلق په تکبیراتو کې دوی تکبیر وي او د خلق په دعاګانو کې دوی شریک شي نو ګوره کنه ذکر نشي کوله منګه محترمانو دا اخذ مکو کنه من خوې چې ذکر کوله چې د خبره خود تلاوت نه کنه خبره د تلاوت ته چې تلاوت نشي کوله پنه ته تلاوت نشي کوله نو کې پیر سے پنیت ذکر کوي نو کوي دې کنه نو دا خو چون کې مولوی سیبا ويدعون ذوی ګره او دعاګانو کې د شریک شي نو دعا کې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا رب اجعلني مقيم الصلاة دا خو نو دا د قران دی موږ به خبره د تلاوت ته د دعا نه ده او د دې دا حضور چې کوم دی دا په څه دی دا په دعا کې دی لکه 132 تراوانو 132 بخاری شریف اللہ اللہ بالکل آخر کی خلاصی کی حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص رضی اللہ عنہ عن ام عطیہ ام عطیہ قالت كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس ويكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم والطهر فدعا کی حاصلی گی او پدی کی عرض کی چلا کم برکات نازلی چپائے کی دوی له برخه ملاو شي سوشو پینزم دلیل وقال ابن عباس اخبرنی ابو سفیان ان هرقل ابو سفیان ما خبر کم چې هرقل دعا بکتاب النبی صلی الله علیه وسلم خطر وقت فقرأه اهلست فاذا في بسم الله الرحمن الرحيم ويا الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية وفي نسخة ألا تعبدوا إلا الله ولا نشرك به شيئا الى قوله تعالى مسلمون اس امام بخاری استدلال کی وګورا یا الکتاب قرآن مجید آیت ته بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن آیت ته او لګل ده هرقل تا او هرقل کافر دی او کافر خو نه د عدس او نه د جنابت خیال ساتي حالانکه پیغمبر سے ورته خط لیکل دی پاری بخامه خلصتلی معلومه شو چې جنوب لستی شي نمنګ دغه یو جواب کو چې هرقل غیر کافر غیر مکلف او تکاز مکلف غیر مکلف غیر مکلف څنګه کین دیمه خبره دا بنا بل ضرورت او دا خط بطور تلاوت دا خط او دا بطور تلاوت نو بلکہ بطور دعوت او د تبلیغ دا بطور دعوت او تبلیغ او جګړه زمونږه پدې کې دا چې بطور تلاوت ویل شي او کې نه دا غو تلاوت په تور نه دی دا چې ته رچراشه دا تلاوت وکړه ورته چې دا خبره ومنه سړیا تعالو الی کلمتین دا ارسال د آیت دا به حیثیت دعوت ته او دا دعوت ضرورت ته ځکه چې بدی یو کافر مسلمانول مقصد وو لہذا قیاس د دعا او د دعوت په قرات باندې نشي کېده یا قرات په دی باندې نشي قیاس کوله مثلا سوشو شپغم وقال عن جابر حازت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي خبر خوشوا فبیا دغه تایید کړي عطا د جابر سے نقل کړي چې عادت راغی عائشہ بیتا نو ادا کړ دې مناسک د حج ټول بغیر د طواف بالبيت نه مزنه کو نو مزنه کو طواف د بیت الله نه کو نور مناسک ادا کول نو موږ دا دلیل ستا نه تمام دي ولی ادا د مناسک د حج پس کې دا په میدان د عرفه کې دا غسل جمعات دي په مقام د مزدلفه کې دا غسل جمعات دي په مقام د مینا کې دا غسل جمعات دي دا چې کور کې پاتې کیږي په حالت جنابت کې
نو چې پای کې حرج نشته لکه په دې حالت جنابت او حیض کې عرفات او مزدلفه او منا تلاړه په دې کې څه حرج دی از جمعتونه تھوڑا دي مثلا شو او کته چې مقامات مقدسه او مبارکه دي نو په اغیره پر هغه احکامات نه دي چې کوم احکامات ته مساجد دي ها کته داو چې دي ټول مناسک ادا کړی دي او پای کې او تلبیه او پای کې دعاګانې وي نو موږ تلبیه ویل شي دعا هم کول شي خبره خود تلاوت خبره ده ورنه کنه لکه موږ چې خبره د برزخی د دنیوي د حیات نه ده خو موږ چې برزخی نه دوی حیات نه مني الکه حیات منو خو جنگ د برزخ او د دنیا ده دغه څه ده کنه حیات منو خو جګړه د برزخ او د دنیا ده موږ حیات برزخی دي هغه اعلی او افضل د دنیا نه ده نو ته چې حیات نه مني لکه امام بخاری وی چې تاسو د عطا قول نه منه جناب منو ول نه منو خو په تور ذکر خو منګه منو په تور ګان خبره خو په تلاوت کې دا کنه کا تلاوت نشي کوله جی سوشو وشو شپږ شو وم وقال حكم اني لاصبح وانا جنوب حکم وی ز علالکم په دې حال کې چې په جنابت کې ما نو ګور جنابت کې قران وی ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه او کله چې ذابح ذبح کوي نو دې سوې بسم الله الله اکبر نو ګور د خدای نوم واغسته الله اکبر وی نو تلاوت نه ني موږ دا به حیثیت دعا دی دا به حیثیت ذکر دی او خبره دا تلاوت دا وقال الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وای مخره هغه شی چې پاره د الله نوم نه اغسته شوی دا دل امام بخاری وی چې هغه وی زه په حالت جنابت ذبح کوما او ذبح کې خو ذکر د الله اغسته کیږي نوم د الله نو معلومه چې الله نوم اغسته شي موږ نیک بخت الله نوم اغسته شي دعاګانې کول شي تقریر کول شي درس کول شي خدای بندا خو چې لاس وته نه لګای لکه زنانه ده کنه نو تقریر دي کوي کنه چا مې نه کړی دا خبره خدا چې تلاوت په تور نشي کوله جی وشو مسئلہ شو چلو حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غرال نبی علیہ السلام څخه حج لپاره لا نذكر الا الحج فلما جئنا صرفا هر کچم مقام صرف قالو تمستو یعنی حزتو عاشا به فرمای پما بنی عادت خکارش فدا اما جړل کتا سمخ کې فدخل علی النبي صلی الله علیه وسلم وانا ابکی جرام کولا فقال ما یبکی کی حضرت سشه دے چتا جړی ولی جاړي قلت ما الا وددت والله انی لم احج لام لوددت دا خبره مخخ دا خبره خامخ خو ما قسم می دی پلا چې سکاله حج نه راغله زکه چې زخو په یو داسې عمل کې مبتلا شوم چې غمانی د حج نه دی پای زما د حج سفیده شو حضرت لعلک نفستی شاید چې تا باندې عادت اظهار شو قلت نعم او حضرت ولی خفکی فإن ذلك شيء كتب الله على بنات آدم او دا تاسو ترمذی کی پرن ویلو ففعلی ما يفعل حاج او بیا فرمای ففعلی کوا هر عمل چې کوي حاجیان غیر الله تطوفی بالبیت حتا تطهری او دینه معلومه شو چې اذکار کول شي امام بخاری علیه رحمت خپل زور لګاو او موږ د هغه ورسره دلایل بیان کړل خو اوس دی لپاره چې کوم د علماو رائے دا هغه دا چې چونکی امام بخاری دا رائے چې وا مسلکی جمهور نه خلاف مسلکی جمهور نه خلاف تا ځکه د جمهور مسلک چې دی هغه ابو داود حدیث سره دی چې هغه ابو داود کی تاسویل صفحه